لقومه قوم خپلتا ان الله بشک اللہ تعالی یأمرکم حکم کئی تاسو تا ان تذبحوا دا چې تاسو ذبح کئی حلال کئی بکرتن یو غوا یا غوی قالو اغیوی اتتخذنا آیات نیسی منگ لرا حضوان پٹوکو سارا قال وی موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ زپنا غوارم پنم دا اللہ تعالی سارا ان اکونا دا چیز شم من الجاہلین دا جاہلانونا بے خبرونا شاعت دا خبر تیرہ شوا کہ اللہ ورطا فرمائل فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین تاسو با نقصان والوی پا جان کی او پا مال کی نشات دا جان جانی نقصان چی طول نشادوگان جوڑ شو دا آغی ذکر تیر شو اس پا دیدہ ہے کہ دا مالی نقصان خبر رازی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دا آیاتنا او دا نهم رکو دا دا رکو چی ختم شی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَاتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ دا دوار یو واقع دا خو پا تلاوت کی دا مخ کی دا او پا واقعہ کی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَاتُمْ اغا مخ کی دا بعضی مفسرینو اغی ویلی جی ندا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ دا جدا واقع دا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَاتُمْ فِيهَا دا جدا واقع دا او جدا جدا وتذکوی چې دې کې یو ګران اشکال راځي علمی مسله پکې راځي الله دې زمونږ د شيوخ په قبرونو رحمتونه نازل کی هغه د قران مجید داسې حل کړي چې ګران ځای آسان کړي دي نو لہذا هغه وای دا یو دا لوی ټول مفسرین وای دا یو واقعه ده او واقعه مفسرین دا لیکي چې په بنی اسرائیلو کې یو سړی او نوم عامیلو او دې ډېر مالدار او اولاد نو ورسره دې کنجوس او بخیل هم ډېرو شوم هم ډېرو د رشتہ دارانو د تر زامنیو هغه ډېر غریبانانو هغه به دته وي چې الکا منگا کمزوری او ته زمونږ سه امداد وکا نو دب ورته استاسو امداد وکم ځان لګټي هغه به ته یاره مونږ کار کوو لکه زمونږ وس نکیږي نو سنا ست زمونږه کومک وکا نیکو اخیری هغه دا صلاح وکړه چې بای لکه د وارثان خو مونږ یو دے جو مړ شي دا مال به موږ ته پاتې کیږي اوس موږ ته ضرورت ته دی په سمه طریقه راکوي نه دی به ووجو دی به مړ کو چې دی مړ کو انو مال به موږ ته پاتې شي دی د شپې دا سړی ورلل په پټه مړ کو چې مړ کو سحر دی رال پخپل مرګم پخپل وک او موسی علیہ السلام ترال او موسی علیہ السلام ته ودا چې زموږ د ترزیه چا وجل دي انو دا ناشنا خبره وزکه چې پاغه زمانو کې چا څوک بوجل نه او بعض علما غوږی د حابیل او د قابیل نه پس دا په دنیا کې دویم مرګو چې یعنی یو انسان وجو
نو دا یو ناشنا خبره وه. چې دی موسی علیه السلام ته رالل او د موسی علیه السلام نه یې تپوس وکړ، نو موسی علیه السلام ورته وی دا دې آیات کې چې وایي چې ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرة، تاسو به داسې چلو کوي، تاسو به یو غوا لاله کوي. نو هغوی ورته جواب کې وایي چې اتتخذونه هزوا، ته چې موږ پورې ټوکې کې سړی وجلی شوی دی، د سړي وجلو ژوندي کېدو سره د غوا څه کار دی؟ نو موسی علیه السلام ورته اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، الله دې نه کي چې زه تاسو پسې ټوکې وکړم. ټوکې کول دا خو د جاهلانو خلکو کار دی، او خصوصا یو خو سړی د ټوکې خبره کوي د ظرافت دپاره، د خوشحالولو دپاره، د نشاط دپاره، دا جدا مسله ده. یو ټوکې کوي داسې انداز کې ټوکې کوي چې هغې سره د بل تمسخر، د بل تضحیک، بل ذلیله کوي. داسې ټوکې ګوره جایز نه دي چې ته په مجلس کې ناست او ته یو تن هغه نشانه کې ټول په خاندې، خو د هغه زړه کې خو دننه چاړې چلیږي که نه، ته خو د هغه بېعزتي کې. داسې ټوکې جایز نه دي ګوره ښه، دا خو بل مسلمان ته تکلیف ورکول دي، دا خو بالکل ناجایز دي. الله ورته موسی علیه السلام وایي نه زه ټوکې نه کوم، او پیغمبران ټوکې نه کوي. نو دی وی چې ښه ته ټوکې نه کوې. نو قالو وی دی ادع لنا سوالک موږ دپاره ربک در خپلنا یبین لنا بیان کی موږ ته ماهیا دا غوا به څرنګي. نو قال وی ورته موسی علیه السلام انه بشک شان دا یقول دا الله تعالی فرمای انها بشک دا غوا چې دا بکرتن دا داسې غوا ده لا فارض نه بوډای ده ولا بکر نه ځوانه ده عوان درمیانه ده بین ذلک پمیانځ د دې کې فضلو تاسو کوي ما هغه تؤمرون چې تاسو ته امر کولی شي. دی ویجي ته موږ ته وایې چې دا غوا چې ده نو حلاله که. دا غوا آخر دا به څنګه؟ دا سرنګې غوا ده، په کم عمر کې ده. نو موسی علیه السلام ورته فرمایل چې الله فرمایي چې دا داسې غوا ده لا فارض ولا بکر، چې نه ځوانه ده او نه بوډای ده، په برابر عمر کې ده. تاسو سوالونه او خبرې پرېږدئ چې د الله د طرف نه کم حکم دی تاسو هغه وکئ. نو دې ځای کې دی بیا وایي نو قالو دی وی ادع لنا سوالک موږ دپاره ربک در خپلنا یبین لنا بیان کې موږ دپاره ما لونها څرنګې دی رنګ د دې غوا. نو قال وی ورته موسی علیه السلام انه یقول بشک شان د یقول فرمای د الله تعالی انها بکرتن بشک دا غوا چې دا نو بکرتن صفرا دا داسې غوا ده چې تکه زیړه ده فاقع لونها خالص ته رنګ د هغې تسر الناظرین خوشحاله کوي دا کتونکو لرا. ان موسی علیه السلام ورته وی دی ویجي د رنګ تپوس وکړه، غوا خو دا په عمر پوه شو خو رنګ یې څنګه دی؟ نو دی وی چې انه یقول انها بکرة صفراء دا زیړه غوا ده خالص ته رنګ ده دی دومره ښایسته ده چې کتونکې ورته ګوري خوشحاله ګورئ څنګه چې په انسانانو کې په عمارت کې په هر چیز کې ښایسته او بدرنګي او بعضې داسې ښایست وي چې هغه سړی راکاږي انو دکه رنګ زناورو کې
هغه نظر راکاږي. اوس چې کله نظر راکاږ نو کله کله د دې نه نظر ولګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې العین حق، د نظر حقیقت دا دی. اصل کې نظر دا وی کنه چې یو سړی سزیز ته وګوري او هغه په ډیر خو لګي، په ډیر اعلی ولګي، په ډیر اوچت ولګي او هغه د هغې نه په تعجب کې پروزي. دا خو ناشنا کمال دی ده. نو الله تعالی څه کوي؟ دی دا نظر ولګي. نو الله دې انسان ته ښایي چې نه د دې انسان اوچتواله کتواله د الله په لاس کې دی. نو الله یې کته کړي، الله پکې نقص راولي. دقه نظري دې د وجه حدیث کې راځي چې کم انسان نظر لګي نو دی به سره پورن وایي چې ماشاء الله لا حول ولا قوت الا بالله. دا د نظر علاج دی. او کده دا ونه وي یو سړی ته پته زما نظر لګي او د نظر ولګو او هغې سره یو سړی ته نقصان ورغړو، مړ شو، بیمار شو، دی به ګناهګاري ګوري. بعضې خلک د کس ته نظر لګوي، دا ډېر سخت ګناه دی. دا خو بل په مصیبت کې مبتلا کول دي. نو د حدیث کې علاج راغلی دی چې ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله دی وایي. نو ورته وایي دا نظر راکاږي. نو قالو دی ووي ادعو لنا سوالو که موږ دپاره ربک در خپلنا یبین لنا بیان کې موږ ته ما هیه دا غوا څرنګې ده. ان البقره تشابه بېشکه دا غوا چې ده تشابه دا ګډه وډه شو علینا په موږ باندې. و انا بېشکه موږ انشاء الله که اراده وشو د الله تعالی لمهتدون لار به مو په طرف د دې موږ به دا غوا به موږ ته میلاو شي. نو قال وی ورته موسی علیه السلام انه بېشکه شان دا دی یقول وی الله تعالی انها بقره بېشکه دا داسې غوا ده لا ذلول نه ده کذبي تثیر الارض چې اړی ځمکه ولا تسقي الحرث او نه اوبه ورکوي پټي ته یعنې ارټ نه ګرځئ مسلمة سالمه ده روغه رمټه ده لا شیته فیها نشته رسه داغ په هغې کې. نو قالو دی وی الان اوس جئت تا راتلل کړل بالحق په صحیح خبره مانې په تفصیل حق مانې فذبحوها دی ذبح که هغې لره په بد زړه مانې وما کادو نو قریب هغې یفعلون چې یې کړو دا کار. دی بیا رال دی وی صیبه رنگ دې راته ومووي، عمر دې راته ومووي، خو دا راته ووایه چې د دې غوا اوسنی کیفیت څه دی، دا څه کوي څه نه کوي. انو موسی علیه السلام چې الله فرمایي دا غوا چې دا کذبي نه ده، دا چې دی نو دا دې معنې یوې نه کوي. ولا تسقي الحرث او نه دا ارټ ګرځئ پټي ته اوبه ورکوي. اوس یوې کول او ارټ ګرځول دا خلک په غوا نه کوي، دا په غوی معنې کوي. دې د وجې حکیم الامت مجدد ملت شاه شرف علي تانوي رحمت الله علیه د بکرتن معنا غویې کوي او دا د عربو د لغت مطابق کوي. بکرتن دا هم غوی ته وایي هم غوا ته وایي، دا تا پکې د پاره د جنس دی. نو که چای د غوا معنا کړی ده هم ټیک ته او که چای د غوی معنا کړی ده هم ټیک ته. نو دا د غوی معنا د دې ځای نه راوځي چې ارټ خو څوک ګرځئ دا غویې ګرځئ. اوس دی ته چې موسی علیه السلام دا وی نو قالو دی وی الان جئت بالحق، اوس چې سمه خبره وکړه. فذبحوها وما كادوا يفعلون دی ذبح کا هغې لره او په بد زړه باندې نوج دی ذبح کړې وه. اوس یو خبره دا ده چې دی بیا سوال کوي، دی بیا سوال کوي او موسی علیه السلام ورته جواب ورکړ. نو دی خو داسې جواب وکړه چې اوس ته سمه خبره چې لکه دی ته د هر څه پته وه
دی دا غوا لیدلې وه د مخکې نه. یو دویمه دا ده چې تفاسیرو لیکلي دي، تفسیر عزیزي لیکلي دي چې دا غوا چې وه دا د مالی نقصان د دی داسې شوی. دا غوا چې وه نو دا د الله یو نیک بنده و، دا د هغه وړه سخایه وه، هغه بیله کې آزاد ځای کې پرېښوده. چې پرېښوده نو هغه وفات شو، یا ښځې پرېښوده د هغه د وفات نه پس زوی لږ ښه شو، د هغه زوی وي مور ورته چې بچیا دغسې ځنګل ته ورشه او اواز وکړه چې د موسی علیه السلام ربه ما ته زما غوا راکړې. هغه ورغې داسې اواز یې وکړه چې اواز یې وکړه غوا راله، ده ورته پړی واچو را روانه یې کړه. او چې کله ده را روانه کړه دا د کور ته راوسته، دا په لاره چې سړی څاروی بوځي، اوس دا ناشنا څاروی و، د دې رنګ د دې وجود ډول ډال دا د نورو نه مختلف و. نو هر یو ورته داسې نیغ نیغ کتل چې هلکه دا خو عجیبه غوا ده. قرآن وایي که قرآن مجید که تسر الناظرین، نظرونه یې راکاږل. نو خلک یې په تماشه و. نو دی خو دا غوا لیدلې وه، چې موسی علیه السلام ورته وایي غوا لاله کوي، نو دا که هره غوا دا یې لاله کړی د دی کار به شوی و. خو دی په خپله باندې هغه هندي له شیندي واصله. بعضې ټایم سړی ځان ته خبره په خپله سختوي، دا دی ځان ته په خپله سختوله. نو دی بیا سوالونه کول، او دا بني اسرائیل جو که نه دا ډېر الالیان و، دا داسې نو چې دی هسې سوالونه کول. د دی د سوالونو یو مقصد و، دا مقصد یې دا و چونکې دی د غوا عبادت کړی، دی د سخي عبادت کړی. نو الله ورته ورېږه چې تاسو چاته خدای وایي، ستاسو کوم معبود دی چې د هغې هغه مور در باندې ستاسو په لاس یې در باندې حلاله کړم. دا مسله پکې دا وه. نو دا دی ځکه بیا سوال کو چې موږ خو د سخي عبادت کړی دی. هغه یې خو پوهېدله چې دا موسی علیه السلام په موږ باندې د خپل چې موږ عبادت کړی مور را باندې حلالوي. نو دی سوال دې د وجې کو انه چې موسی علیه السلام ورته وي اول خو د نفسې غوا یادوله. اوس چې دی سوالونه شروع کړل، کار پې سخت شو. چې کار پې سخت شو نو غوا چې علامات یې ورته یاد کړل دقه غوا وه چې هغه لیدلې وه. اوس هغه یې دې هلک پسې راغلل. دا کم خلک چې طالبان مې پوهېږي، خو زه تاسو هم ساده الفاظو کې دا کم خلک دی واقعه جدا ده. نو اصل کې تفاسیر یو جمله لیکلې ده. تفاسیر وایي وکانو یطلبون البقرة 40 سنة، وایي هغی بقره چې کومه ده نو دا 40 کاله د دې طلب کې لګېدلي. اوس دې لفظ چې دا کتلي نو ویلو 40 کاله مړی دغسې پروت و. نه وایي نه دا جدا خبره ده، جدا ده، جدا نه ده. زمونږ استادان وایي حضرت سابق صاحب دامت برکاتهم، باباجي د شاه منصور رحمت الله علیه وایي فرمایل چې دا بقره چې کومه ده نو دینه مراد غوا نه ده، دا دی پوه شوي نه دي. بقره په عربی کې صرف غوا ته نه وي، لکه د یو لفظ بلا معنی کیدی شي. بقرې یو معنا ده توسع په العلم، په علم کې مهارت حاصلول، پی ایچ ډي کول، تخصص کول. وکانو یطلبون البقره، دی په دې علم طب کې پی ایچ ډي کوله، تخصص دی دې معنی ولګېدل چې آخر د دې غوا د دې تعلق سو دغه سره دې مړي سره چې په مړي باندې مړه چې دی په غوا ژوندی کېږي. نو سړی خو هغه یې هغه ټایم ښخ کو، خو دا ریسرچ دی په دې باندې 40 کاله کړو. نو غوا یې نه طلب کوله بلکې په دې غوا معنی هغه بیا دا ریسرچ به دې علم باندې چې شروع کړه 40 کاله. علا کل حال دی الګ دې د مور ډېر تابعدار. مور ورته وایي بچیا
دا غوا بوزه خو خرسه به لعنه او که خرسه ان په قیمت وته یاد که مثلا هغه ټیمر سور لکه مثلا 10,000 وته وي د چې پلار ته نو شیطان ولا مخ تراغه الکه سکه غوا خرسه د یا پسو وي 50,000 یاري پنونی می راکا کنه پلس ای سالورانه یو سالورانه کم په 10,000 راکا ای وای 10,000 روپونه یو اننه ورکوم کم بس دې روان شو شیطان غو شکل بدلول شي بل ځای ورته د بل شکل بچي سکه غوا خرڅه پسو 50,000 مال 50,000 روپیا راکا نه 50,000 وسی وادر کوم نه زه 50,000 بس دې چې دنو شیطان په غواسو کولو شیطان خو مقصد دا چې د خپل مور نه پرمانه کی د کور تلل مور ته وی مور دغه څه چلو جو ورته بچی ټیک تا سبای خرصول لبوزی چې څوک در نه غستول راځي نه باندې په قیمت بودريږي نه چې صورت ما ویلی د بیا د جغواو باسله دا بنی اسرائیل په دغه ورځ مر کړو هغه ولا مخه ترالل هغه ورته وی خانه دا غوا چې دنو دا د منګه الو په منګ باندې خرڅه کا قیمت بسرا کوي وی هغه ورته وی 10,000 وینا 60,000 وینا لاک وینا 2 لک وینا پس نه کوي یاره مړه اخیری ورته وی دا چې چل کنه دا غوا دي دوره ګرانه نه ده قالته موږ ته مړ پروت موسی علی السلام وی جرا ولا غوا انو داسې بوکو د استاله د غوا د سرمن نه ده دا بدل ټوله د پیسو ډکه هغه ولا د پیسو ډکه کړه نو تفاسیر وای چې دا ګوره دا د 10,000 روپو غوا مثلا او ډکه سرمن پیسې ته واغستې دا خاسرین مالن شو انو چې دی غوا راوسته حلال کړه اوس تفاسیر وای پلاکای ولا راو بغول مړیلا غواګي ولا راو بغو او باباجی رحمت الله علیه بوینا وینه ترا کاغلا اوس ساڑھے پاس پتالونو کې چې پروتي او مړیږي اکسیجن وته لګا وینه وته کم وینه وته ولګي نو ساڑھے راوچت نکی انو وینه ورته وروخه جوړه او کتوا چې د غوا گروپ او د سړی په گروپ کې هډیر پر کی نو دا معجزه وکنه معجزه هو يم دیتا نستنه ولا ولا استنه ولا ولا سړی کیناست موسی علیہ السلام وځي چا وجلې وای زه خو دې خپل ترزی وجلې هغه ته دا صفته وجه دې بداوي غرب چې بس بیا پریوت چې بیا پریوت انو خبره خو معلومه شو چې دا مرګ دې کم دا چا کړی دی دا دی کړی او دا ورته معلومه شو په سمانه په دا غوا معنی چې دا غوای ذبح کړی اوس هغه وینا وایا بعض مفسرین بل سوي نو دا د موسی علیه السلام معجزه وا او په دې باندې د قاتل پته ولګی او هغه غوا چې هغه 10,000 روپو وا هغه دای ته په لکونو په کروڑونو میلاو شو دا د خاسرین مالن واقعه وخه و اس قتلتم نفسا نبیاو و اذ یاد کاټم قال چې موسی علیہ السلام لقومکم خپلتا ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ان تذبحوا داج تاسو حلال کوي بقره یوغوا نو قالوا دی اتتخذنا آیا نشته منګه حزوان پټو کو سرا نو قال وی اعوذ بالله ز پنا غړم پنوم د الله تعالی سرا ان اكون دا جدشم من الجاهلین د جاهلیننا نو قالوا دی ادع لنا وبل من د پار ربک رخپل یبین لنا بیان کی من ته ما یسرنګ داغوا نو قال وت موسی علیہ السلام انه یقول الله تعالی فرمای انها بقره دادا سے غوادا لا فارض النزوان نبودای د ولا بکر النزوان دا عوان درمیان د بین ذلک پمیانز د کی
ففعلوا تاسو کوي ما تؤمرو چې تاسو امر کول شي. نو قالو دوی ادعو لنا وبل موږ د پاره بغیر خپل یبین لنا بیان کې موږ ته ما لونها څه شی د رنگ د دي. نو قال وی انه یقول بجکد الله تعالی فرمای انها بقره دا غوا د صفرا او زیړه فاقع اللون تسر الناظرین خوشاله کوي کتون کولرا. نو قالو دوی ادعو لنا وبل موږ د پاره رب بغیر خپل یبین لنا بیان کې موږ ته ما یې سرنګ دا غوا ان البقره بشک دا غوا چې تشابه علینا دا ګډه وړه شو په موږ باندې و انا بشک موږ ان شاء الله کې اراده شو د الله تعالی لمهتدون لار بمو په طرف د دی غوا. نو قال وت موسی علیہ السلام انه بشک شاندار یقول د الله تعالی فرمای ان دا غوا چې د بقرتون دا داسې غوا ده لا ذلول نکذبی د تصير الارض چې اړی زمکا ولا تسکل حرس او نو بور کوي فصل ته نه ارټ ګرځي مسلمه سالمه د روغ رمټه ده لا شیت فیا نشته صداق پاغي کې. نو قالو ودی الان اجت راتل کتاب الحق په حق خبره باندې فذبحوا دی ذبح کاغه غوالر و ما کادو نو غیفعلون چای دا کار کړي وي. الحمدلله رب العالمین. کریم خدایا زمونږ د ټولو ناراضي شي الله زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي. خدای تقصیرات معاف کړي. الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا نصیب کړي. الله موږ ته خپل قربت راکړي. الله موږ ته خپل معرفت راکړي. الله موږ ته خپل عظمت راکړي. الله اخر خاتمه زمونږ په کامل ایمان کې موږ د درزا څومره مشرکا دي الله ټول د دنیا او آخرت خوشاله ورکړي. څومره مشران دي الله تقصیرات معاف کړي. څومره ځوانان رونه دي الله ځوانا کې دین د پاره برکت واچي. څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې. څومره زنانه دي الله تی دیندار او پاکباز ولري. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. څومره طالبان رونه دي خدای ته عالمان عاملان مخلصان کې الله ته د دین خادمان کې الله دنیا د دې خادمه کې الله در شیخ سے عمر کې برکت واچي. الله کامل صحت او عافیت نصیب کې. الله دې مرکز دا څومره مراحل چې دي څومره کارونه چې دي الله ته د غیب نه امداد وکړي. خدای دې شیخ سے په ژوند باندې تعلیمي او تعمیراتي دواړه کارونه الله عروج ته ورسه. الله د خپل ذات نه علاوه من اچا ته محتاج کې. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن برحمة الله.